السلام علیکم ناظرین، زه یم آباد جان بنګ یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. لکه څنګه تاسو ته پاته دی احساس ایمرجنسی کیش سلسله اوسه پورې روانه دی. ډیرو خلکو ته پیسې میلاو شوې، کوم 12,000 روپۍ والا خبره دی او مزید یا خلکو ته کوم نوي میسجونه رسي هغه باندې کار شروع دی او هغوی ته موږ پیسې ورکوو چې اکاونټ کې پیسې جمع وي. اندې سره سره نن وفاقي حکومت یو بل ډیر غریب عوام دپاره بل ډیر اهم اعلان وکړلو چې هغه د راشن فراهمي دی. هغه خلک څنګه مستحق دي، غریب دي، تاسو خپل پردیو کې وکسوي، میلاد کې وکسوي، غوی دپاره تاسو مهرباني وکړئ. غوی دپاره زه لاندې ډسکرپشن کې به زه یو لینک واچوم، هغه لینک فالو کوئ. هغه ویب سایټ کې غوی ته فارمونه فل کوئ. هر هغه یو کس څنګه په انټرنیټ پوهېږي، هغه په سمارټ فون پوهېږي یا په لیپټاپ پوهېږي، څنګه چې انټرنیټ شته دی، هغه باندې دا فریضه دی، یوه قومي فریضه دی چې دې مشکل وخت کې هغو غریبانو دپاره، هغو مستحقو خونو دپاره غوی مهرباني وکړي چې هغه شناختیانو نه واخلي، هغوی نه ډیټا واخلي، فارمونه ورته خپل طرفه تاسې واستوئ او انشاءالله 4-5 ورځو کې نه 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 هغوی ته به راشن فراهمي یقیني جوړیږي. که بیا چاته راشن میلاو نه شو، فارم استولی دی، نو 4471 یعنی 4471 دې نمبر باندې تاسې هغوی ته میسج کوای شوئ، هغوی ته تاسې کمپلینټ کوای شو چې یاره ما ته اوسه پورې راشن نه دی میلاو شوی. نو دا یو ځل بیا زه ټولو ملګرو ته، هغه ملګري چې هغه پوهېږي انټرنیټ باندې پوهېږي، هغوی تعلیمونه شته دي، هغه خپل میلاد کې، خپلو پردیو کې، خپل چمګونډ کې څومره مستحق خلک دي، څومره غریبان خلک دي، هغو ته فارمونه زر تر زره جمع کړي چې هغوی ته د راشن فراهمي یقیني جوړه شي. ډېره ډېره مهرباني.